Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Business Mentor. Class 11, chapter number 1, lecture number 12. Our Zamujinan come topic day agade significant figures. In Mamunga dawayu, significant figures sashidi. Daba explain ko the these rules di agabuayu, bia padi bani mamunga problem sanga salko. Khodina makhi pakar dara jita soda cleary, rounding up number da munga sanga ko. The supanain kiwi di, yota cholo rounding up number sashede. याद साथै मोगा जो सुमरा digits study को दा digits मोगा start out from 0 to 9 total जमू सरसूदी 10 digits दी 10 digits दा digits कमोगा जानता हूँ लिखो यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 total 10 digits पदी की दा सलूर digits द सिदी चिदा greater than 5 او دا باقی چې کوم دي د دې نه په دې خوا نو دا څه دي less than 5 دي او یو چې کوم دي 5 پاتې شو چې هغه 5 یعنی په خپل د 5 برابر دی نو د دې چې کوم رولز مونږ وایو نو په 9 کې د دې مونږ درې رولز ویل دي اسانه دي هغه تاسو له کلیئر کوم خو پس ډیر کې به مونږ لږ ډیټیل ترازو دلته دا رولز مونږ د دریو په ځای باندې سلور کو او لږ ایکسپلین کو په ډیټیل سره چې د 9 او د پس ډیر په دې کې ډیفرنس شته په دې کې اضافي څه خبرې شته چې هغه تاسو خامخا وپېژنئ هغه شان آسان نه دي څنګه چې د 9 والا دي 9 والا رولز کومه وایو نو الته مونږ اورني رولز دا ویلې کپرس کومه لاست ډراپینګ ډیجټ یو ډیجټ مونږ ډراپ کو او هغه ګریټر دین 5 دی نو شاته چې د دې نه کم ډیجټ پاتې کیږي دا هغه سبا 18 کیږي یعنی greater than 5 راغی 1 به اوسه 8 کو کچرتا less than 5 راغی نو ریمین په خپل ځای باندې پاتې کیږي 1 به اوسه نه 8 کو خو کچرتا 5 راغی نو بیا موږ دا ویلو چې د 5 نه به موږ شاته وګورو کدا ایون نمبرو نو په ځای به پریدو او کدا 8 نمبرو نو 1 بر دې څه شي 8 بشي دا درې رولز موږ د 9 په لیول باندې ویلي خو چون کې دلته موږ په ډیټیل سوالو سٹارټ ز اخلم اولنی چې کوم رولز یادومه نو هغه اولنی رولز بدای که فار ایگزامپل مونږه یو ډیجټ ډراپ کو نو د اغینا دغه ډیجټ به مونږ وګورو چې دغه ډیجټ greater than 5 دی که less than 5 دی لکه مثال په تور باندې زه اورنی رولز تاسو ته لیکم فار ایگزامپل زه داسې ولیکم چې 34.532 لیټ سپوز 7 مې ولیکو 8 مې ولیکو د دې پوینټ نه پس په دې نمبر کې زه صرف او صرف 3 ډیجټس پرېږدم مطلب 8 او 7 چې کوم دی دا زه کومه ډراپ کوم نو 8 او 7 چې زه ډراپ کوم نو د 8 څخه زما سکار نشتی زه به د لاست ډراپینګ ډیجټ ته ګورم لاست ډراپینګ ډیجټ 7 دی او چونکی د رولز مطابق اورنی رولز دا دی چې دا greater than 7 او ډراپینګ ډیجټ یعنی 6 راغی 7 راغی 8 راغی یا 9 راغی شاته چې کوم ډیجټ پاتې کیږي دا هغه سره به موږ 1 8 کوو نو 7 به ډراپ شي 8 خو به الریډي ډراپ کیږي خو موږ به کار دا چا سي د لاست ډراپینګ ډیجټ سره نو انسر به ما سره څه پاتې شي 34.53 201 جمع شي نو دا به 3 شي دا زمونږه رولز نمبر 1 شو چې که ډراپینګ ډیجټ د چرته د 5 نه سیوا دی نو په هغه کنډیشن کې به موږ څه کوو د ریمینینګ ډیجټ څخه کوم چې لاست ریمینینګ ډیجټ دی دا هغه څخه 1 ایډ کوو دویم نمبر چې کوم رول دی هغه دا دی که فار ایگزامپل د لاست ډراپینګ ډیجټ د 5 نه لیس راشي بس دغه ایگزامپل اخلم 34.532 د 7 په ځای باندې 3 لیکم او 8 می په خپل ځای ولیکو موږ اماقه 3 ډیجټس پریدو د پوینټ نه پس چونکی 3 تاسو ګورئ نو د 5 نه لیس دی نو چې د 5 نه لیس دی نو دلته به موږ څه وکړو دا به ډراپ کو خو دلته به دا په خپل ځای پاتې شي 34.53 او 2 به په خپل ځای پاتې شي په دې کنډیشن کې د 2 ځکه ایډ نه کو چې کوم زموږ لاست ډراپینګ ډیجټ دی هغه لیس دین 5 دی نو سیکنډ رول زموږ صدا شو نو دا به زموږ څه شي ریکوایرډ انسر بشي دریم نمبر چې کوم زموږ رول دی نو هغه دا دی که فرض که زموږ سره لاست ډراپینګ ډیجټ 5 راغی یعنی ټولې خبرې په دې 5 کې دي که چېرته زموږ سره لاست ډراپینګ ډیجټ 5 راغی فار ایگزامپل داسې زه ولیکم چې 34.532 راغی او دلته 5 راغی خو یاد ساتئ که چېرته د 5 نه پس زموږ سره ډیجټس موجود نه و یا زیروز و داسې یو کنډیشن چې د 5 نه پس زموږ سره راغی یا زیروز راغلي یا مطلب دا چې نان زیرو ډیجټس دي نو داسې لیکلی چې تاسو دا چې کومه ما ولیکو دا هم ټیک دی او که داسې موږ دا ولیکو چې 34.5
3 2 5 او د دې نه شاته سره راغلی 0 0 راغلی. نو یاد ساتئ چې د 5 نه پس شاته نان زیرو ډیجټ راشي، د 5 نه پس نان زیرو ډیجټ راشي او دا 5 موږ ډراپ کوو، نو په دغه کنډیشن کې به شرط دی چې که شاته ایون نمبر دی نو په ځای پرېږده او که آډ نمبر دی نو ون ورسره جمع کړه. لکه په دې کنډیشن کې که زه دا سال کوم یا دا سال کوم نو انسر به ما سره څه راځي 34.53. چونکې 5 موږ ډراپ کوو د هغې نه شاته نان زیرو ډیجټ دی یا زیروز دی یا شته نه، نو په دغه کنډیشن کې به زه دا 5 خو ډراپ کړم خو دا 2 به په خپل ځای پاتې شي ځکه چې دا ایون نمبر دی. اوس که چېرته دا زه آډ نمبر کنسیډر کړم، مثال زه داسې واخلم چې 34.53 او 5 او دلته زه څه ولیکم، لیټ سپوز دلته 7 ولیکم او لاست کې پسې 5 ولیکم. دا 5 زه ډراپ کوم خو د 5 نه بس نان زیرو ډیجټ دی، مطلب زیروز دی یا نو ډیجټ موجود نه دی. نو په هغه کنډیشن کې چې دا 5 زه ډراپ کوم او دلته 7 راغلی دی، نو 7 چې کوم دی نو دا څه شی دی، دا یو آډ نمبر دی، ون به د دې څه مونږ ایډ کوو نو د دې انسر به څه راځي، د دې انسر به راځي 34.53. د 7 سره 1 جمع شي نو 8 به شي. یو مونږ سره دا انسر راغی، دا لږ ذهن کې ځان سره یاد ساتئ. دا شو رول نمبر 3 زموږ کلیر شو. بیا درته یو ځل ریپیټ کوم چې که 5 مونږ ډراپ کوو د هغې نه پس زیروز دي یا نان زیرو ډیجټس دي، نو کنډیشن به دی چې د 5 نه شاته ته وګوره کوم ډیجټ چې ستاسو پاتې کېږي دا ایون دی په خپل ځای باندې پرېږده او که دا آډ دی نو 1 ورسره ایډ کړه. اخرني رول سره راځم. رول نمبر 4 چې کوم دی هغه داسې دی که فرض که مونږ یو ډیجټ هغه ډراپ کوو او زموږ څه دغه ډیجټ چې کوم ډراپ کوو هغه 5 دی او د دې نه شاته ایون دی او که آډ دی خو د 5 نه پس نان زیرو ډیجټس موجودي، نو بیا به په هر کنډیشن کې که ایون دی او که آډ دی د هغې څه به 1 ایډ کېږي. لکه څنګه مثال زه اخلم، همدغه اگزامپل اخلو. دلته زه ولیکم چې 34.532 او د 5 نه پس مې ولیکه لیټ سپوز 6 او 3 او 2. اوس یاد ساتئ بره زیرو زو یا اسم نه، اوس پسې 6 3 2 یعنی نان زیرو ډیجټس پسې راغلل. چې کله پسې نان زیرو ډیجټس رالل نو ته به دلته بیا دا نه ګورې چې د دې نه شاته ایون دی او که آډ دی، اټومیټیکلي به د دې څه 1 ایډ کېږي. لکه عام په 9 کې چې کوم رولز مونږ ویلي نو مونږ ویلي چې 5 مونږ ډراپ کوو شاته ایون نمبر دی نو 1 ورسره نه ایډ کېږي. خو یاد ساتئ چې دا رولز لږ په ډیټیل سره دي په فرسټ ایئر کې، لہذا دلته اوس مونږ د 2 سم 1 ایډ کولی شو ایون چې دا ایون نمبر دی خو بیا به هم د دې څه مونږ 1 ایډ کوو. نو دا به څنګه شي، دا به شي 34.53 او 2 نه به څه جوړ شي 3 به جوړ شي او دا باقي چې کوم ډیجټس دي دا به ډراپ شي. او که چېرته دا داسې راشي چې 34.53 او دلته 3 شي او 5 6 3 2، اوس هم په دې کنډیشن کې 5 ته ډراپ کا 5 دې ډراپ کو خو د دې 3 سره بیا هم 1 جمع کېږي، نو دې انسر به شي 34.5 3 او 4 به شي. نو یاد ساتئ دا زموږ سره راوندینګ اپ نمبرز وو چې تاسو ته ما کلیر کړل. اوس راځو مونږ خپل ټاپک چې کوم زموږ ټاپک دی سیګنیفیکنټ فیګرز. هوپ چې تاسو ته دا کلیري سیګنیفیکنټ فیګرز کې به تاسو ته ایشو دی. اوس مونږ راځو او دا وایو چې سیګنیفیکنټ فیګرز اصل کې څه شی دی. نو یاد ساتئ چې تاسو ته په سٹارټ کې دا کلیر کوم چې سیګنیفیکنټ فیګرز دا د انسرټینټی سره تعلق ساتي. سیګنیفیکنټ فیګرز دا دا شو کوي چې یو نمبر څومره انسرټین دی. انسرټینټی باندې الریډي مونږ 4-5 کلاسز هغه اغوستي دي، نو تاسو هغه کتلی هم شئ. دلته اوس مونږ وایو چې سیګنیفیکنټ فیګرز سمپل ډیفاین کوو. In a measurement, the accurately known digits in the first doubtful digit are collectively called significant figures. Definition ترازم خود د دې نه مخکې زه تاسو له مثال درکوم. فار ایگزامپل ما 3 سټوډنټس ته وویل چې تاسو لاړ شئ کور ته او میټر رول باندې فار ایگزامپل دا مارکر مې ورکړو چې هر یو کس لاړ شي او په میټر رول باندې دا میجر کړي. یو کس راغی او ما ته وویل چې د دې ما انسر راوستلی 2.4 سینټي میټر. بل کس راغی او هغه ما ته وویل چې د دې ما انسر راوستلی 2.3 سینټي میټر. او بل کس راغی هغه وایي چې ما ته انسر راوستلی 2.5 سینټي میټر. اوس دې خو که تاسو وګورئ د انسر ته 2.4 2.3 او 2.5 مونږ دا وایو چې 2.4 سینټي میټر 2.3 سینټي میټر او 2.5 سینټي میټر دا زموږ څه چې دا کوم انسر دی نو په دې کې دا اورنی ډیجټ خو کلیر دی مونږ ته. خو که مونږ د دویم ډیجټ وګورو 4 3 یو کې 4 دی بلکې 3 دی بلکې 5 دی، نو دا مونږ انسرټینټی سایډ ته بوزي. دلته یو ډاوټ کریټ کوي، دې ته مونږ وایو ډاوټفول ډیجټ. سیکنډ ډیجټ چې کوم زموږ سره راغی نو هغه ډاوټفول شو، په دغه کې یو ډاوټ کریټ شو چې دې کې به کوم یو ټکی دغلته زموږ یو شک پیدا شو. نو ډیفینیشن ته موږ راځو. ان ا میجرمنٹ که فار ایگزامپل موږ یو پیمایش کوو
د accurately known digits څومره چې په دې کې accurately known digits دي accurately known digits دلته مطلب څه شو چې دا 2 زموږ سره accurately known digit دی and the first doubtful digit او بیا د دې څخه چې کوم اولنې doubtful digit راشي یعنی دا چې کوم دی دا د پوینټ بس اولنې digit چې کوم دی په دې کې doubt دی are collectively called significant figures نو شریک باندې باندې ته موږ سوایو significant figures ورته وایو زموږ څوک تاسو کولای شي چې په دې نمبر کې significant figures څو دي موږ ویلی شو چې په دې کې 2 دي په دې کې 2 دي په دې کې 2 دي څنګه به موږ وایو د هغه لپاره موږ راځو د دې جنرال رولز دي او هغه رولز هغه ایکسپلین کوو نو د دې چې کوم رولز دی باندې کې اولنی رولز دا دي non zero digits are always significant څومره چې non zero digits دي مطلب دا چې 10 digits دي په 10 digits کې 0 دی نه لري کپاتې شو 1 والا تر 9 پوری from 1 to 9 څومره چې digits دي دا ټوټل digits چې کله په یو نمبر کې راشي دا به موږ significant figures consider کوو لکه څنګه دلته یو نمبر دی 47.872 زمونږ نه څوک تاسو کې چې په دې کې significant digits یا significant figures څو دي نو موږ حساب کوو non zero digits په دې کې نه دي راغلي ټوټل non zero digits دي یعنی 0 پکې نشته 1 2 3 4 5 په دې کې 5 significant digits شو دې نمبر کې زمونږ نه څوک تاسو کې 1 2 3 4 په دې کې 4 significant figures یا digits شو رول نمبر 1 کو انتهایی آسان دی مطلب دا دی چې د 0 نه علاوه څومره digits راغلي بس دا significant دي رول نمبر 2 0 in between two significant digits is always significant. ټول خبرې چې دي کنه هغه د 0 سره ریلیټډ دي یا باقي چې څومره رولز دي ټوټل د 0 سره ریلیټډ دي 0 کا چرته د دو non zero digits په مینس کې راغی لکه څنګه 3.01 3.01.5006 so دلته ګورئ دا کوم 0 ګان چې راغلي کنه نو دا د non zero digits په مینس کې راغلي او رولز موږ ته دا وایي چې کله په مینس کې راغلل د non zero digits نو دا موږ significant کنسیډر کولی شو حساب وکړو 1 2 3 4 5 6 7 په دې کې 7 significant figures شو دا شنه تاسو نور एग्जांपल مرسته شي ځان لپاره پریکټس کولی شي زموږ ویډیو وګورئ دی وجه زه کوشش کوم چې په اسانه باندې ولک एग्जांपल تاسو ته کلیر کړم دا شانتي 3 نمبر چې کوم زموږ رول دی 0 to the left of significant figures are not significant دریم نمبر پوینټ زموږ سره دی که فرض کړه دا 0 چرته راغی دا 0 زموږ سره راغی لیفت سایډ ته یعنی لیفت سایډ ته راغی او د non zero digits نه لیفت سایډ ته راغی نو په دغه کنډیشن کې دا موږ نشو حسابولی لکه دلته اوس موږ وایو 0.00 نو دا زیروز به نه حسابېږي 538 په دې کې زموږ سره significant figure څو شو 3 شو سمپل خبره ده چې 0 لیفت سایډ ته راغی د non zero digits نه نو دا به موږ نه حسابو څلورم نمبر چې کوم زموږ سره رول دی نو هغه د 0 to the right of a significant figures may or may not be significant دا راته په ډیټیل سره ما کچته رائټ سایډ ته 0 راغی لیفت ته خو نه دی په مینس کې راشي دی خو چې کله رائټ سایډ ته راغی نو ته significant ورته ویلم شي نمشي ورته ویلې اوس چې ویلې شي ورته نو په کوم کنډیشن کې ورته ویلې شي چې ورته نشي ویلې نو په کوم کنډیشن کې ورته نشي ویلې نو اول خو موږ راځو دا وایو چې په کوم کنډیشن کې دا ته significant کنسیډر کولای شي یاد ساتئ چې کله په فریکشن کې راغی یعنی په ډیویژن کې راغی د باټي پام مینز چې باټا یا فریکشن ته کنورټ کی هغه به الریډي تر پوینټ درکې نو سمپل به دا وایم چې کله ستاسو دا 0 د پوینټ نه پس راغی اسانه باندې بیرته وایم چې د پوینټ نه پس کله راغی نو دغه نه پس موږ څه کولای شو دای حسابولای شو لکه څنګه 5.200 دلته وګورئ دا په فریکشن کې اصل کې راغلی دی نو د پوینټ نه پس چې کله 0 راشي نو به حسابې 1 2 3 4 زموږ څوک تاسو کولای شي په دې کې significant figure څو دي موږ به ډایرکټ جواب ورکړو چې په دې کې څلور دي ځکه چې دا د پوینټ نه پس راغلی مینز په فریکشن کې راغلی دا شانتي که زموږ څوک دا تاسو کې چې په دې کې څو significant figures دي نو دا خو چې د پوینټ نه پس نه راغلی دا فریکشن نه دی اوس په دې کنډیشن کې یاد ساتئ په دې کې significant figures 1 2 3 4 5 هم کې دي شي 1 2 3 4 هم کې دي شي 3 هم کې دي شي 2 کې دي شي یو کې دي شي په دې باندې په کوم چې ولي کې دي شي پاسیبিলিټي د 15 ده خو کچرته موږ له MCQs راشي چې په دې کې څو significant figures دي نو د پوینټ نه پس عام طور باندې دا 0 موږ نه حسابو نو د MCQs لپاره به تاسو وایي چې په دې کې یو significant digit یا یو significant figures دي خو پاسیبিলিټي اپ ټو 5 د 5 پورې د پاسیبিলিټي شته اوس هغه پاسیبিলিټي څنګه ده زه تاسو یو مثال درکوم فار ایگزامپل ما تاسو وکړو چې لیټ سپوز کنسیډر کړئ چې دا کیلوګرام دا یو میجرمنټ دی او دا ما کړی دی په سکی په کیلوګرام کې کړی زه تاسو وکم چې
70,000 kg د دې میجرمنټ کومه خو ډیسکاونټ می واغستو 1 kg ډیسکاونټ می څومره واغستو 1 kg 1 kg means چې زموږ صرف او صرف په یو ډیجټ کې ډاوټ کې دی شي لاست ډیجټ کې باقي چې کوم دی دا به زموږ صحیح دا به کلیئر دي چې 1 kg ځکه یوز کوم نو زما سره ډاوټ فول ډیجټ دا یو کې دی شي باقي دا سلور به موږ صحیح دا به بالکل کلیئر نو ټوټل نمبر مونږ یادو چې کوم اکوریټلی نون دي او ورسره ډاوټفول پس ډاوټفول ډیجټ دی نو سلور پدې کې اکوریټلی نون راغلو یو پدې کې ډاوټفول ډیجټ راغی لہذا پدې کنډیشن کې پدې کې 15 سیګنیفیکینټ 5 سیګنیفیکینټ فیګرز کې دي شي 5 سیګنیفیکینټ فیګرز پدې کنډیشن کې دا کې دي شي اوس موږ راځو لیټ سپوز دا ډیسکاونټ مو ته لګ غټ کا 10 kg می کا چې 10 kg می کو یاد ساتئ چې دا اوس مال ډیجټ یعنی چې کوم ډاوټ دی هغه به په 100 ډیجټس کې راکې په 2 ډیجټس کې راکې ځکه چې ډیسکاونټ کې ما 2 ډیجټس واغستو دا 2 ډیجټس ډاوټفول شو نو موږ وایو چې پس ډاوټفول ډیجټ نو پس ډاوټفول ډیجټ خدا راغی او اکوریټلی نون ډیجټس دی خو درې پاتې شو نو 3 او 1 4 په دې کنډیشن کې په دې کې سلور سیګنیفیکینټ فیګرز هم کې دي شي دغه شانتي کې د ډیسکاونټ ز نورم غټ کم او دا زوره سوما 100 kg تا نو په دغه کنډیشن کې ډاوټفول ډیجټ و 3 ډیجټس تر راغی 3 ډیجټس کې به ډاوټ راځي خو پس ډاوټفول ډیجټ دا شو د دې سایډ نه به موږ حساب کو او دوه په دې کې اکوریټلی نون ډیجټ شو په دغه کنډیشن کې په دې کې 3 سیګنیفیکینټ فیګرز شو دغه شانتي کله ډیسکاونټ ز نورم سیوا کم او دا زوره سوما 1000 kg تا نو په هغه کنډیشن کې ستا ډاوټفول ډیجټ دلته راورسید لہذا پس ډاوټفول ډیجټ وز دا کې دي شي او چې دا کې دي شي یو ډاوټفول یو اکوریټلی نون په دې کنډیشن کې په دې کې 2 سیګنیفیکینټ فیګر هم کې دي شي او که ډایرکټ دا په 70,000 kg باندې مې کو نو په هغه کنډیشن کې دا صرف او صرف تعالی یو سیګنیفیکینټ ډیجټس درکول شي تو دې مطلب دا شو چې 70,000 دی په دې کې 5 پاسیبل دي سلورم پاسیبل دي دریم پاسیبل دي دوم پاسیبل دي او یو پاسیبل دي خو که چرته ام سی کیوز کې موږ راشي یا په ایگزام کې راشي د رولز مطابق پاسیبلیټي خوشته خو موږ وایو چې زموږ سره زیاتره چانسز دا دي چې په دې کې یو سیګنیفیکینټ ډیجټ موجود دی دا شانتي زموږ چې کوم اخرنی رولز دی هغه ترازو in scientific notation or standard form the figures other than power of 10 are significant کچرته زموږ standard form راغی یا scientific notation راغی د 10 د پاور نه علاوه چې باقي څومره زموږ سره significant digits دي یا figures څومره digits دي دا موږ significant figures یا significant digits consider کولی شو لکه for example 2.1000 10 power 4 د 10 power تی پریدا دا تی پریدا دینه علاوه 1 2 3 4 5 پدې کې 100 سیګنیفیکینټ فیګر رالل 5 سیګنیفیکینټ فیګرز پدې کې رالل دا د دې پوری زموږ سره د سیګنیفیکینټ فیګرز جنرال رولز شو پدې کې به اوس مونږه د دې رولز براخلو دا به اپلای کوو چې مونږ به د ایډیشن او سبټریکشن څنګه کوو یعنی سیګنیفیکینټ فیګرز ان کیلکولیشن دا زموږ نیکسټ ټاپک کې چې ایډیشن او سبټریکشن کې به کوم رولز اپلای کوو دغه شانتي ملټیپلیکیشن او ډیویژن کې به څنګه رولز اپلای کوو او په دې باندې به مونږه پرابلم څنګه سالو کوو